السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ شاته او زه مراد علي خان یم دا وخت په منګورا بایپاس باندې ولاړ یم منګورا بایپاس چې دی دا نه صرف په سوات کې بلکې ملاکنډ ډیویژن او چې څومره زموږ د ښار نه بهر چې کوم سیلانیان دي سیلګري دي هغه سوات ته راځي د هغې لپاره بایپاس چې دی هغه ډېر یو مشهور ځای جوړ شوی دی ډېر ښایسته ځای دی بایپاس دلته د مازدیګر هوا یا د دې ځای د سیند دا شور د سیند دا اوبه چې دي دا هم ډېرې ښایسته دي نه دغه سیلانیان چې دی بایپاس نه خوندونه اخلي بلکې چې کم زموږ مقامي خلک دی خصوصا نن سبا چې دا ډېره زیاته ګرمي ده خلک د دغه لوډ شیډینګ نه تنګ شي نو هغه دلته بیا راځي د سیند په غاړه باندې لامبي اوس هم څه ملګري راغلي دلته سیند په غاړه باندې ناست دي ځان یخی د دې یخو اوبو نه چې خوندونه اخلي خو د بدقسمتۍ نه په دې بایپاس کې ځای په ځای باندې تاسو اوس هم ګورئ دلته دا وټه شوې ده دا ځای ډکون شوی دی په دې سایډ باندې دغه مخامخ هوټل دی تاسو کتی شئ خو دې هوټل په شا باندې که تاسو وګورئ تازه اوس هم آبادي شوې ده مخامخ دا ورو سیند طرف ته روانه ده او سیند چې دی هغه قبضه کېږي که تاسو داسې وګورئ دا صرف دا هوټل نه په بایپاس چې څومره هوټلې دي هغه ورو سیند ته زور کوي سیند تقریبا چې قبضه کړی دی خو دلته د بدقسمتۍ نه زموږ انتظامیه خو موجوده ده خو هغه صرف نوټیفیکیشن جاري کوي او دغه باندې اکشن اخلي داسې نه ده چې راشي دلته باقاعده اپریشن وکړي دې خلکو ته ویناګانې وکړي چې تاسو ولې ورو سیند ته زور کوئ که سبا چې دا سیلاب راشي ډېر هوټلې وړي هم دي موږ ته پخپله هم کتلي دي کله چې دا سیلاب راشي دا سیند چې دی د خپل ځمکه چې هغه چاته نه پرېږدي بیا چې دی نقصانات کېږي تباهي نه کېږي خلک چې دی هغه بیا افسوس کوي وروستو خو اوس چې دی په سیند کې لګیا دي سیند کې آبادیانې روانې دي دې سره سره دلته د صوبایي حکومت له خوا چې دغه یو واک ټریک چې دی هغه خو جوړېږي دغه موږ اپریشیټ کوو دغه ډېره ښه خبره ده خو خلک چې دی ځای په ځای دا ډکونونه کوي او بیا دغه شانې کې دا ځایونه چې دی قبضه کوي نو پکار ده چې انتظامیه په دې باندې سخت اکشن واخلي زموږ خپل وزیر اعلی محمود خان چې دی هغه په دې باندې هم اکشن اخیستی دی هغه چې دی یو خبر جاري کړی خو دا صرف دغه د کاغذي کاروایي ده د هغې نه پس موږ وکتل چې دلته په سوات کې هېڅ قسمه داسې کاروایي نه ده شوې چې یاره انتظامیه راوتې ده هغې اکشن اخیستی هغې سخته کاروایي کړي دا خلک یې منع کړي اوس دغه تازه آبادي شوې ده څه مخکې هم ډېرې شوې دي خو اوس تقریبا تازه دا ځای جوړ شوی دی او دلته تاسو کتی شئ په بایپاس تقریبا د کالام نه واله د لنډاکي پورې چې څومره دا هوټلې دي په دې سیند په غاړه باندې چې آبادې کومې هوټلې دي یا رسټورنټ جوړ شوي دي هغې خپل د واشرومونو ټول چې دا کمې ګنده اوبه دي هغه دې سیند ته راویستې دي دا سیند چې دی د هغې د وجې نه ډېر زیات ګنده شوی دی او تاسو کتلي چې دې کې چې کوم ماهیان دي خصوصا د سوات ماهیان ډېر زیات مشهور دي بیا خصوصا ټراوټ ماهیان دا یو تحفې په شکل هم خلک چې دی دغه سیلګرو ته یا خپلو میلمنو ته خپلو رشتهدارانو ته لیږي نو دغه ماهیان هم تباه شوي دي اوس په سیند کې به تاسو ته ماهیان نه ښکاري یو ملګري ارټیکل لیکو یو صحافي ملګري هغه ما کتو نو په څه وخت کې په دې سیند په غاړه چې به خلک ناستو د سیند نظاره به یې کوله نو سره سره به په دې سیند کې لاندې ماهیان هم ښکارېدل اوس هغه نظارې او هغه ماهیان نشته ځکه دا ټولې ګنده اوبه دي زه یم چې دا اوس د سکو لپاره هم چې دی دا باقاعده صفا کول غواړي ګنده دي ګندګي ورته ډېره زیاته روانه ځکه د کالام نه تواله او د لنډاکي پورې تقریبا دا به د 1500 نه به سیوا هوټلې کمې به نه چې دغه ګند دې ته راغلی دی په دې باندې هېڅ قسمه چا اکشن نه دی اخیستی نه په دې باندې چا توجه ورکړې ده چې هغې په دې باندې کار وکړي اوس هم تاسو کتی شئ دې ګند ته دا ګند تاسو کتی شئ دومره بدبو ده دومره دلته دا مین زه دا وخت چې دی په مین بایپاس باندې موجود یم تاسو کتی شئ دا بایپاس دا هوټلې دا ښایسته نظارې دلته سیلګري هم راځي مقامي خلک هم راځي خو تاسو ما ته دا ووایئ دا سیند غاړه زه د سیند په غاړه ولاړ یم دا ګند تاسو په خپله باندې کتی شئ د دې کیمرې په سترګه باندې زه کیمرامین ته یم چې دا ګند لږ ته زوم که زه په دې ځای کې به تاسو په خپله سوچ وکئ چې څومره دلته بدبو به وي تاسو بدبو نه محسوسوئ زه یې محسوسوم ډېر زیات بوی دی دلته ډېره بدبو ده دا سایډ ته تاسو کتی شئ دا ښایسته نظاره تکې شنې اوبه خو دې خوا ته چې دی دا ګند نه ډک او دا قبضه مافیا دلته نو زما ټولو ته دغه ریکویسټ دی خصوصا چې کوم زموږ د دې ځای ایم پی ګان صاحبان دي ایم ان ګان صاحبان دي دا د هغې ذمهداري ده او د سوات حسن چې دی هغه په دې سیند باندې دی نو که فرض کا دا سیاحت زموږ تباه کېږي او ستاسو په اولني زموږ وزیر اعظم عمران خان صاحب هم دا میشن دی چې هغه د سیاحت ته چې دی هغې توجه ورکړي او دا د مخکې بوځي او که تاسو وګورئ کرونا نه مخکې چې کوم زموږ دا 2020 سالو دا چې کوم کالو زموږ دا زموږ یو تاریخي کالو په ټوله دنیا کې
د پاکستان سیاحت چې هغه په ټاپ باندې او هغه کې ټول نه اهم چې هغه سواتو نو مطلب دا زمونږ سین چې هغه تبا کیږي مونږ دلته محکمه واسه خو موجوده ده تاسو کته شي هغه خو کوي هغه د سوات یو ورکوټه خوړو چې بارونه وکیدل هغه به صفاو دغه تصویران به بار ورکول خو زه محکمه واسه تم د خیمه چې تاسو راشي انتظامیه دی اکشن والی غیر پابندي ولګي کم از کم دی واسلم پکار ده چې دا روره دا به څوک اوچتای تاسو خو حالت تصویرونه او دغه خوشته خدا صفایانی تاسو دلته کده شي خپل کیمرمن ته چې راشه دا سیب د سین دا غاړه نه زیلان تاسو ته خیمه چې تاسو دا ګن وګورئ او د خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو راشي خوراکونه وکئ نو خپل د ځان سره دغه ګن چې تاسو زمواري جوړیږي دا ګنو چتوي خدا د خلکو نه دا د هوټلو ریسټورانټ دلته تاسو کته شي چې دا باقاعده راوړي د دې سین په غاړه باندې ورځي دا خسته سین تاسو د صفا سوتره دی وبو ته وګورئ او سره د ظلم ته وګورئ چې کم دا کیږي روان دی د دې سره نصیب زمونږ انساني ظلم دی بلکې په دې کې دند چې کم میان دي هغه تم ډیر زیات نقصان دی نو هم په دې باندې رحم وکړئ هم زموږ په خلکو باندې رحم وکړئ او خاصن په سواد باندې رحم وکړئ زما چې څومره زموږ خلک ته کاغه انتظامیه ده کاغه ډي سي صاحب سواد ته کاغه کمشنر صاحب ده کاغه زمونږ ام پی ایس دی ام ان ایس دی ټول نه دغه مطالبه ده چې لګ توجه ورکړي لګ اکشن واخلي او دا چې کم آبادیان پکې روان دي ټیک ته تخوا واک ټریک چې هغه جوړه خلک بل راځي خو په دې ګن کې بل ته څوک راځي کته ډیر خسته جوړ کو خواته سره دا بدبوي او دا بادیان د خلکو قبضه کړي نو خلک بسنګ راځي په کومه ته چې دا واک ټریک چې تاسو روان کړي دا ریزن دغه څه پوری پخته کې ته د کانجو پوله ورور سره خبر نه نو په منځ کې چې دا بادیان شوی دي سره بیا جنگ کول غواړي دي سره بیا لر کول غواړي خو په وخت اکشن واغسته شو دا ټول اسانه دی او لګ توجه ورکړي کنه د سواد حسین چې هغه تباکیږي روان دي تر دې مخبل قربان مراد خان اجازه ورکړي الله پامان